جومات ته په راتلګ نه بعد او کېناستلو نه مخکې پکار ده چې 2 رکعاته نفلونه وکړو، تحیة الوضو او تحیة المسجد. او داسې که چا سره ټایم نه وي، وخت مختصر وي، نو په فرضو نه مخکې چې کوم سنت دي، په دې سنتو کې که هم موږ د تحیة الوضو یا د تحیة المسجد د دې دواړو نیتونه وکړو، نو الله تعالی د دې ټولو ثواب راکوي. حضرت ابو قتاده سلمی رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث بیانوي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو کې چې کوم یو کس جومات ته راځي، نو کېناستلو نه مخکې د هغه 2 رکعاته کوي، هغه د 2 رکعاته نفلونه کوي. نو که چیرته یو کس داسې وي چې هغه وخت هم ورسره، خو هغه وخت داسې وي چې په هغه کې نفلونه نه کیږي، مثلا سحر مونځ چې کومه ده اذان نه بعد مانځه نه مخکې د وخت کې صرف 2 رکعاته سنت تاسې کولی شئ، نور نفلونه نشي کېدلی. نو که څوک په دې سنتو کې هم د تحیة الوضو او تحیة المسجد نیت وکړي، نو الله تعالی به د دې ټولو ثواب ورکوي. او داسې ماسپښین 4 رکعاته سنت دي، او داسې مازدیګر نه مخکې هم 4 رکعاته سنت غیر مؤکده دي، او داسې ماسخوتن نه مخته هم 4 رکعاته سنت غیر مؤکده. که په دې کې هم د تحیة الوضو او د تحیة المسجد نیت وکړي، نو الله تعالی به د دې ټولو ثواب درکوي. او جومات ته چې راځئ تاسو په زوټه باندې سلام مه کوئ. جومات کې بعضې داسې خلک وي چې هغه په تلاوت کې مشغول وي، او بعضې داسې خلک وي چې هغه په ذکر کې مشغول وي. نو د قاری په تلاوت کې او د ذاکرینو په ذکر کې بیا خلل راځي. البته که چیرته داسې کس وي چې هغه نه ذکر کوي نه تلاوت کوي، یا ته ناست وي او تا سره په څنګ کې خوا کې بل کس وي چې هغه نه ذکر کوي او نه تلاوت کوي، نو په سلام کولو کې بیا هیڅ قباحت نشته. زه خپل استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله سره په ګوجرانواله کې په یو جومات کې وم. بیا استاجي ورته وفرمایل چې زه 13 میاشت کې دې ځای ته راغلی وم، بیا ما تلاوت کوو، او یو کس راغی السلام علیکم، بل کس راغی السلام علیکم، بل کس راغی السلام علیکم. د مانځه پورې چې څومره وخت دا ټول وخت کې وای ما تلاوت نه وکړو او صرف مې تاسو ته د سلامو جواب درکاو. نو استاجي په هغه ځای کې دا مسله هغو ټولو کسانو ته وښودله چې که څوک په تلاوت کې مشغول وي یا څوک په ذکر کې مشغول وي، نو بهتره خبره دا ده چې تاسو هغه ته سلام مه کوئ، د هغه په تلاوت کې بیا فرق راځي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو روایت نقل کوي، وایي کله چې تاسو مونځ وکئ په هغه ځای باندې تاسو کینئ او تر څو پورې چې د تاسو اودس نه ماته د هغه وخته پورې فرشتې تاسو ته دعاګانې کوي. فرشتې دا وایي اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، یا الله د دغه انسان مغفرت وکړه، په دې باندې رحم وکړه. نو ټولو نه بهتره طریقه دا ده چې مونږ خو نن سبا حال دغه ده چې مونځ وکړو بس فورا د جومات نه وځو او بس خپلو کارو کې مشغول شو، بلکې دومره وخته پورې جومات کې کینئ چې فرشتې تاسو ته د مغفرت دعا وکړي.